السلام علیکم ملګرو. افسوسناک خبر دا دی چې افسوسناک بلکې د غم ډک خبر به ولزو ویم چې زموږ ځوانان د لیبیا نه یونان ته په ایلیګل طریقه باندې تلل، په کشتۍ کې تلل چې په هغه کشتۍ کې 900 کسان سوارو. تاسو له سایډ له تصویر هم ښکاري دغه کشتۍ یونان سره جوخته یونان ته رسېدلې ده، څه مزل پاتې چې هلته اوړېدلې ده او دغې کې د 900 کسان چې کوم دی ډوب شوي، چې کې 200 را پیدا شوي دي، 200 کې 100 مړه دي، 100 ژوندي دي او د 500 لا بیخي پته نه لګېږي. دغه 500 چې کوم په اوبو کې دننه په سمندر کې دننه غیب دي، نو آیا تاسو څه وایئ چې دی به ژوندي پاتې؟ د سمندر اوبه که تاسو ګورئ هغه نمکینې اوبه وي، تیزاب پکې شامل وي، تیزابیت والا اوبه وي، مختلف قسم کیمیکل پکې شامل وي. که چېرې عامې اوبه وي بیا هم انسان ژوندی نشي پاتې کېدی، خو په دغه اوبو کې تاسو څه وایئ چې دغه 500 کسان چې کوم دي دا تر اوسه چې غیب دي، دی به ژوندي پاتې شوي؟ هېڅ کله هم نه. نور د الله پاک د قدرت کارونه دي، الله پاک له څه هم مشکله نه ده. نو ویډیو لږه مکمل وګورئ، ډیټیل سره په دې باندې خبرې کوو، ځکه زموږ ځوانان چې کوم دي ای دا کریز یو قسم له یو جنون غوندې چې زه به ځم یورپ له به ځان رسوم، که په هره طریقه خو زه به یورپ له ځان رسوم. نو دا هغه هرې طریقې دي چې په کشتۍ کې کله اوړي، کله په غرونو باندې اوړي، کله په بارډر باندې چې کله اوړي، نو هلته بارډر باندې چې کومه آرمي له ډایرکټ شوټر یا شوټ هم کې د هغوی لاشونه بیا هلته په دې غرونو پاتې شي، په بارډرو پاتې شي، سمندر کې میان وخوري. دا ډېره ډینجر طریقه. دې نه مخکې 8000 کسان چې کوم دی هغه په یونان کې الریډي اریسټ شوي دي. 8000 کسان 2 ورځې مخکې اریسټ شوي دي. 700 کسان چې کوم دي د اریسټ نه بچ شوي دي، د کشتۍ ته سواره شوي دي او دغه کشتۍ دی دپاره د مرګ ذریعه جوړه شوه. دغه کشتۍ دی سمندر کې د میانو خوراک له ورسول جي. بل که چېرې وګورو نو 2 میاشتې مخکې هم 150 کسان چې کوم دي په هغې باندې هم یو کشتۍ اورېدلې وه. 2 میاشتې ډېر نه، 2 میاشتې مخکې 150 کسانو باندې کشتۍ اورېدلې وه او 150 واړه پکې چې سمندر کې غیب شوي. نو هغې نه هم دا کسان چې کوم دی او دې کې میجارټي چې کوم د پښتنو وي، لکه دی خو ګوري چې زموږ نه مخکې 2 میاشتې مخکې کشتۍ اورېدلې ده، هغوی کې 150 کسان غیب شوي دي. نو بیا څنګه دی کشتۍ له 900 کسان ګوره دا تاسو له چې کوم دی تصویر کې ښکاري، نو دا تاسو له پټاپ ښایي، تاسو به وایئ کیدای شي چې دا 100 کسان دا فارمي چرګې هغه ډاکسن تاسو کتلې وي، دا چرګوټي دا چرګې پکې د یو بل د پاسه ناستې وي، ورویشتې وي او بس هغه ډاکسن چې کوم دی هغه بل ځای. دغه رنګ د کشتۍ کې هم دا مسافر دا پښتانه دغه ینګ هلکان د 14 کالو د 18 کالو د 13 کالو دغه هلکان چې کوم دي د یو بل د پاسه داسې ورولي او بس ایسته وایي اوړی که واوړی دی بس چکه ده او که ونړی دی خپل قسمت مو دی. ایجنټ ولله وایي هم دغه رنګي، خو دی په سر کې داسې کریز سواري وي، دی دماغ چې کوم دی هغه ټایم ټوټلی به د یورپ خوبونو کې وي. دی له صرف یورپ ښکاري، خو دی له دغه لاره نه ښکاري چې په دې لاره به زم څنګه، په دی باندې سترګې پټې وي. نو زما د دې ویډیو مقصد صرف اور صرف دا دی چې کم ځوانان دی کې شهیدان شوي دي، کم ځوانان چې اوبو کې لا تر اوسه دي، الله پاک دې د هغوی مل شي، الله پاک تو کې چې ژوندي روزي، خو الله پاک دې دپاره اسانه کړي. او بل د دغې ځوانانو کورنۍ چې کومې خامخا دی به شاله څه پرېښي وي که نه، شاله به مور پلار پرېښي وي، شاله به رونه خویندې پرېښي وي، چا پکې ښځې هم پرېښي وي. نو الله پاک ته له صبر جمیل ورکړي، ځکه اکثر څه موده پس بیا یو کس راپاسې ویډیو جوړه کړي، یاره په فلاني سن کې مې ورور وتی او یورپ دپاره وایي پتې نه لګي غیب دی بیخي. نو هغه داسې غیب شوي وي، یا سمندر کې د میانو خوراک شوي وي، یا په بارډر باندې د آرمي د ګولۍ شکار شوي وي، یا چېرته په میرو کې یا چېرته په غرونو کې د هغه لاش چې کوم دی چینجو خوړلی وي. نو هغه غیب نه وي چې هغه هم دغه حادثه هغه سره شوي وي. نو کله هم زما د ویډیو مقصد صرف دا دی هغه پیرنټس ته، هغه والدین له چې کله هم خپل ماشومان داسې په ایلیګل طریقه باندې مه پرېږدئ. د ویډیو کې زه هغه والدین له پیغام دا ورکوم چې هېڅ کله هم خپل بچي، خپل خواږه بچي چې تاسو دومره په ناز او په نیازبینتوب باندې رالوي کړي وي، نو په دې ایلیګل طریقو باندې مه لېږئ. خیر دی خپله ځمکه ورله خرڅوئ چې د هغه دومره کریز دی، خپل هر څه ورله خرڅوئ، خو د هغه دا جنون چې کوم دی په لیګل طریقه باندې پوره کوئ، په لیګل طریقه باندې دغه لندن له دغه یورپ له دغه یورپ چې کوم دی دا اصل کې د یورپینو د هغه خلکو دی. زمونږ خلک چې هلته لاړ شي نو هم دی دا خلک دا بلډینګونو نه امپرس کېږي چې هلته دا فلانی بلډینګ دی، هلته دا شی دی او دا شی دی. یورپ کې چې کوم خلک ژوند کوي ورله هم رنګارنګ ویډیوګانې رالیږي، او چې دا کله لاړ شي نو بیا د سر نه خبر شي چې اصل کې دا مزې چې کوم دي دا صرف د هغه خلکو دپاره دي. مونږ خلک که دوبۍ کې یو، کوم سعودي کې یو، که یورپ کې یو، که هر ځای کې یو، مونږ صرف دلته خپل غریبۍ ته راغلي یو، خپلې مزدورۍ ته راغلي یو، مونږ دې مزو له نیو راغلي. نو د چا په دې تصویرانو باندې دوکه کېږئ مه، د چا په دې پینټ شرټ باندې اکثر د مونږ دا څه وي په دې پینټ شرټ دوکه شي چې فلانې دا هغه چې کوم بیکورډ خلک یې د شاله پاتې شوي، نو هغوی بس دې نه ډېر زر امپرس کېږي چې هلته خو بلډینګونه دي او هلته خو مزې دي او فلانې. نو دا بلډینګونه، دا مزې، دا هر څه چې کوم دي د مالدارو خلکو دپاره دي. ته چې هلته ځې ته به ځې مزدورۍ ته، ته به هلته په بوټو کې پیسې نه دي چې ته به هلته لاړ شې او بوټې به راوڅنډې او ډالرې به ترې راپرېوځي او ته به ترې جولۍ راډکه کړې، نو څه به کور ته راولېږې او په څه به هلته مزې چرچې کړې. نه چې د انګریز نه پیسه راوښکل دومره اسانه خبره نه ده جي. په داسې قسم واقعیت موږ د دنیا ویډیوز جوړ کړي دي، په خپلو ویډیوز کې مو ښولي هم دي، ثبوتونه مو له هم ښولي چې ډزې پې شوي دي، لاشونه پراته دي، خو بیا هم هغې نه
څوک سبق نه اخلي جی. نو هیڅ کله هم داسې سټپ ما خلی ډیر الکان داسې وي چې د کور نه بغیر اجازه ته وځي او بس ایجنټ سره لینډ سم کړي بار تر باره او دغه ایجنټان چې کوم دي د 100,000 روپو د پاره ستاره سر سودا کوي جی. په دغه لارو کې د خپل خلکو لډاکوان کینولي په دغه لار تولېږي ولته لډاکوان هم کینولي. داسې ډیر حادثات شوي دي چې به خاندانونو لته مور په ټلیفون کیږي چې دومره پیسې راولېږه کینی بس زونه د لخپه کټ کوم او زونه د لاس کټ کوم ولته پډاکوان هم لوټ کوم دغه ایجنټان بل څوک نه ای لپته چې دغه لډاکوان دی پډاکوان ورلېږي او ډاکوان ته اطلاع ورکړي چې فلانه ګروپ در روان دی او بسوي وخی. نو دغه رنګ ګوره هر قسم مشکلات راځي ډاکوانو چې بچ شي آرمینه نه بچ کیږي آرمینه چې بچ شي وبونه نه بچ کیږي دغه غټو غټو غرونو نه بچ کیږي. مخکې یو ځل ویډیو راغلی و چې الکان په وورو په غرونو باندې وړېدل او هغه بس تړي شو په وورو کې را پرېوته او جسم یې تخته شو جسم یې ټول ووره شو په هغه وورو کې د سوته. نو هغه مونږ ګوره په خپل مونږ ګورو چې دا شی خطرناک دی خو بیا په هم ورخوشي یو. نو د افسوس خبره د ویډیو شیر کولو مقصد مې دا بار بار د لویم چې خپل بچي ملګری په دې طریقو باندې په خپل بچو باندې پراپر خیال ساتي چې تاسو نه پټ چرته داسې سټپ ونه خلی ځکه دا کارا مرګ دی هر شي لخر چې دا کارا مرګ دی خو بیا هم مونږه نه پوهیږو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.